أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین، زمونږ د تربیتی ویډیو دویمه حصہ چې ده هغه نن تاسو مخې ته پیش کوم. په هغې کې مونږه په تربیت خبرې کړې وې چې تربیت څه شی دی. مونږ نن د دې خبرې وضاحت کوو چې تربیت ولې نه کیږي، وجه څه ده، د تربیت لارې ولې بندې شوې دي. په هغې کې بنیادي وجه دا ده د تربیت نه کولو چې د والدین د تعلیم چې د حقیقي مقصد چې دی هغه هیر شوی دی. د هغې نه کوم راتلونکي امکاني معاشي مفاد چې ورته موږ ویلی شو، د هغې په خاطر د تعلیم حصول چې دی صرف د یو ښه کیریر تلاش، یعنې مطلب دا دی چې په مستقبل کې زما بچی یو ښه مقام ته، یو ښه نوکرۍ ته یا یو ښه جاب ته به څنګه وررسي. او تعلیمي ادارې چې دي هغې هم ډېر په کامیابۍ سره چې دی د طالب علم نه څه شی جوړ کړی دی، طالب نمبر یې جوړ کړی دی. یعنې د نمبر د حصول چې دی ذریعه د طالب علم ټوټل کاوشونه دی ګرځولي دي چې دی به د ښه کیریر دپاره ښه نمبر یې څنګه لي. یعنې د انسان تربیت چې دی هغه یو طرف ته ایښی شوی دی او محض د ښو نمبرو حصول او د ښه ګریډونو د حصول او هغه بیا په فیوچر کې د هغه د ښې نوکرۍ دپاره چې دی مقصد ګرځېدلی دی. د دې په مقابل کې چې کوم اهم څیزو تزکیه نفس ورته موږ ویلی شو، هغه چې دی د هغې فکر نشته چې انسان په حقیقت کې جوړول یا د انسان مقصد زندگی هغه هیره شوې ده. نو محض چې دی مشینان تیارو مونږه د معاشي فوایدو د حاصلولو دپاره د انسان نه مشین جوړ کړی دی مونږه. او په دې وجه که استادان دي او که والدین دي هغه یو ښه زبردست انسان نه جوړي او نه جوړولی شي. په دې صورتحال کې د هغې د ټوټل کاوشونو مقصد دا دی چې دا وړوکې چې دی د مستقبل لپاره د چیلنجونو چې کوم معاشي چیلنجونه دي او د اسایش زندگی ده، هغه پر اسایش زندګۍ دپاره د ده دپاره ښه جاب، ښه نوکري ورسره چې دی ښې نمبر دا لکه ضروري چې دی مقصد ګرځولی شوی دی. نو لہذا دلته تربیت باندې فوکس په ادارو کې نه، په ادارو کې نه په کورونو کې. د ماشوم وخت چې دی هغه د والدینو نه هم لرې دی، هغه بس د سټډي او دغه چې دی د کتاب د دې چې دی نو یو دغه ګرځولی شوی دی، موږ ورته وایي کتاب کا کیڑا بن گیا ہے. یعنی هغه مخصوص چې کوم نصاب دی په هغې کې چې کوم مقصدیت دی هغه نه، بلکې امتحان کې به کوم بابونه ښه کتل غواړي، کوم ځایونه به ټچ کول غواړي، یعنی سپیسیفک سټډي خصوصي ځایونه چې دی چې هغه مختلف ادارې په هغې باندې لګیایي او د هغې نوټس تیاري چې را دا بابونه یا دا دغه چې دی حصې به چې دی دا په امتحان کې کارمه دي. نو په دې وجه باندې مونږ چې دی په خپل ماشومانو باندې اعتبار او یقین کم شوی دی. هر وخت مونږ د هغې په باره کې د خوب شکار یو چې که چېرې فرض کړو د مونږه د دغې سپیسیفک دغه دپاره نمبرو دپاره یا د دغه کیریر دپاره تیار نه کړو، په فیوچر کې به دی ناکام انساني. د دې تربیت نه کېدو نقصانات بیا څه دي؟ د تربیت د نه کېدو نقصانات چې دی والدینو ته هم او ماشومانو ته هم چې دی ډېر زیات مسایل چې دی پیدا کوي. او بنیادي طور چې دی غټې دوه مسلې چې دی نو د هغې نه موږ ته چې دی په معاشره کې مخامخ راځي. یعنې اولنۍ خو دا ده چې د دنیا او د آخرت چې کومه اچایي ده د هغې نه چې دی دا محرومه شو د تربیت د نه کېدو په وجه باندې. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې نه یو ښه ښځه خاوند ژوند بیا دې ته میلاویږي، نه ښه استاد او نه ښه شاګرد، نه ښه زوی او نه ښه پلار. یعنی د دې تعلقات محض سطحي وي، دا چې دی د دې اساس او بنیاد بالکل نه. د دې په منځ کې رشتې د ضرورت په بنیاد باندې، د محبت او د پاکیزګۍ په بنیاد باندې بالکل نه. نو د رشتو چې کوم تقدس دی هغه چې دی نو د وخت او سره چې دی د دې طریقې د وجې نه، د دې سیستم د وجې نه، د تربیت ته نه کېدو د وجې نه په وخت ختمیږي. دویم نقصان دا دی چې زموږ ترجیحات غلط دي. مونږ چې دی په دې وخت کې په دنیا کې چې کوم سیستم رایج دی هغه چې دی نو دا دی چې د مارکیټ لپاره مؤثر فورس تیارول دي. نو زموږ نظام تعلیم هم په دې طریقه ډیزاین شوی دی چې هغې ختمي مقصد چې دی هغه کیریر اورینټډ دی. لکه مطلب دا چې انسان د کیریر رول لپاره تیارول دي او هغه څه
د ګاګ د سټیسفیکشن لپاره چې ګاګ په خطرې کمانه مطمئن کړی شي دا چې د زمونږه د تعلیم او د ټولو ادارو بنیادی مقصد سات دی. خو ګوره دا خبره بالکل یاد ساتل پکار دی چې په ژوند کې دا کیریئر دی، په کیریئر کې ژوند نشته. مطلب دا چې ستا ټوټل توانایي ستا ټوټل دغه چې د کیریئر په جوړولو کې صرف شولو، نو د ژوند اصل مزه، د ژوند اصل خوند، د ژوند اصل مقصد هغه تا نه فوت شو، هغه ضایع شو. په دې وجه زمونږ په ترجیحاتو کې کیریئر چې د ټولو نه زیات اهمیت اخیستلی، او په دې وجه نقصان دا دی چې زمونږ په ژوند کې اخلاقی اقدار، سماجی فعالیت او د رشتو پاسداری دا او د انسانیت نه دغه نه بالکل خالی شوی دی. زمونږ چې دی بس په ژوند کې اهم څیز چې دی کار ګرځېدلی دی، او انسان چې دی هغه خپل قدر، هغه خپل عزت، هغه خپل ویلو چې دی هغه ضایع کړی ده. نو د دې خبرې نه انکار نه کیږي چې کیریئر به جوړو، کیریئر به جوړو، خو د کیریئر نه مخکې انسان دی، د انسان جوړول، د انسان تیارول دا اهمیت دی چې اصل کې انسان جوړ شي. امام غزالی صاحب د تعلیم مقصد هم دا غني دی، دا دغه تعریف هم دی چې په حقيقي معنی کې انسان نه انسان جوړول. کم انسان چې رب ته مقصود او کم انسان چې الله ته مقصود دی هغه انسان جوړول. نو هغه انسان جوړول زمونږ نه هیر شوي دي، او مونږه په یو داسې دنیا کې چې هغه د مادي دنیا دا مادیت ته مونږه مادیت کې ونختلو، او د مادیت په وجه باندې روحانیت زمونږ نه فوت شو. نو ګوره دا خبره باندې رو چې دا دواړه سیزونه لازم او ملزوم دي. زمونږ له د جدید علومو دا حصولم لازمی دی، خو د ټولو نه مخکې یو ښه انسان چې دا انسان سبا د خپل مور پلار، د خپل مشرانو په کار راشي. او دې ترکه نن یورپ کوم ځای ته رسولی دی چې د هغوی د خپلو والدینو دپاره ورلډ هاوسز جوړ کړي دي، او والدین هغوی د خپل کیریر او مادي دنیا په منځ کې یو خرنډ ګڼي، یو مسئله ګڼي، یو دیوالې ګڼي. په دې وجه هغوی دلته هم په مادي نظر ګوري چې یاره زما د مور پلار زما په اسایشو کې، زما په سهولتونو کې، زما په عیاشو کې یو دیوال له، لہذا دا چې د لړکول پکار دي او دی چې د نو اولډ هاوسز ته لیګل پکار دي. په دې وجه ترقی به هم کو، خو تربیت به پکې بالکل نه یرو. د انسان د تزکیه نفس دا چې دا ډیر لازمی دی. ډیر مننه. راتلونکي ویډیو کې به ان شاء الله مونږه د تربیت عوامل باندې بحث کوو. ډیر مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.